من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا صدقت يا رب العالمين. دا سورة الذاريات ویل شي او بالکل په دې ډومبني ټکي د دې صورت چې دا دغه نام دغه ته ماخوذ دی، دغه نه راغستل شوی دی. نو د تسمیه الکل باسم الجزء تیر صورت کې آخر کې د قیامت ذکر او په دې صورت کې بالکل په ابتدا کې د قیامت ذکر دی شروع د دغه نه کوي. نو دا دغه سره د یو تعلق نازل شوی دی پس د سورة الاحقاف. او دا صورت په مکه مکرمه کې را نازل شوی دی. 66 صورتونه د دې نه مخکې نازل شوي، 3 رکوګانې او 60 آیاتونه دي پکې. الله رب العزت فرمایي والذاریات قسم دی وی په هغه هواګانو اوچتونکو باندې، ذروان په اوچتولو سره، قسم دی په هغه بادونو باندې چې اوچتونکي دي غبار لره په اوچتولو سره. والذاریات ذروان والریاح الرافعات او فالحاملات وقرا او قسم دی وی په هغه په دغه بادونو باندې وقرا چې اوچتونکي دي ثقل لره. قسم دی په دغه بادونو باندې چې اوچتونکي دي ثقل لره چې وریځه ده. فالجاریات یسرا قسم دی وی په څه باندې په دغه هواګانو باندې چې شړونکي دي یسرا په اسانۍ سره چې بوتلونکي دي په اسانۍ سره. فالمقسمات او قسم دی په هغه هواګانو باندې چې تقسیمونکي دي امره حکم د الله رب العزت لره. دا ټول قسمونه الله رب العزت خوري. نو یو قسم د پاره د تعظیم دی او یو قسم د پاره د شهادت دی. خو اسانه خلاصه خبره دا ده چې الله رب العزت د اجازت ته هغه په هر څه باندې قسم خوړی شي. الله رب العزت ته اجازت ته په هر څه باندې قسم خوړی شي، خو بنده د اجازت نشته دی چې قسم خوري، نو صرف په الله رب العزت په خوري، په بل چا باندې قسم نشي خوړی. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من خلف بغیر الله فقد اشرک. هغه چا چې د الله نه علاوه په بل چا باندې قسم وخوړه نو د شرک وکړه. الله ته اجازت دی هغه خوړی شي، د الله مخلوق دی، د الله لپاره ته څه قانون قاعده نشي جوړولی. خو مخلوق به بل چا قسمونه نه خوري چې ستا په ذات مې د قسم ویو، یو کس ته وایي په مور او پلار مې د قسم ویو، د بچو په سر مې د قسم ویو، په هدیره مې د قسم ویو، په پلانکي مې د قسم ویو. دا کیسې به نه کوي. من خلف بغیر الله فقد اشرک. نو د دې وجې الله رب العزت قسمونه خوري په دې باندې. الله وی والذاریات ذروا قسم دی په هغه الوتونکو هواګانو باندې، ذروا په الوزولو سره. نو بعضې د دې نه دا هواګانې اخلي او بعضې د دې نه پرښتې اخلي. لکه دا یو معنی درته ما د هواګانو وکړله. بعضې د دې نه پرښتې اخلي چې دا پرښتې دغه بادونه شړي او بیا دغه بارانونه راولي او بیا چې دی د هغې تقسیم کوي وغیره، دغه ته مراد اخلي. فالحاملات وقرا او قسم دی په هغه پورته کوونکو هواګانو باندې وقرا بوج لره. او بعضې د دې نه بیا دي فالحاملات قسم دی په هغه وریځو باندې چې دا اوچتونکي دي وقرا چې دا اوچتونکي دي باران لره. بعضې د دې نه وریځه دي. فالجاریات یسرا او قسم دی په هغه چلیدونکو هواګانو باندې یسرا چې په اسانۍ سره چلیږي چې کله الله وغواړي. قسم دی په هغه هواګانو باندې چې په اسانۍ سره چلیږي. فالمقسمات امرا قسم دی په تقسیمونکو هواګانو باندې کار لره چې دا هواګانې دا تقسیمونکي د الله رحمت لره، باران لره، ځای په ځای وغیره. او یا د دې نه مراد پرښتې دي چې هغه د الله رب العزت د احکامات دا تقسیموي. انما یقینا په خبره دا توعدون لصادق. انما یقینا په خبره دا توعدون بشک چې د کوم څیز وعده شوی د تاسو سره یا وعده کیږي د تاسو سره
لصادق نو البته هغه رښتونی دي د کوم څیز وعده چې د تاسو سره کیږي الله رب العزت فرمایي نو خبره داره چې خامخا هغه رښتونی دي هغه څه شی دی قیامت دی ما درته وایي چې دلته لومبنۍ ابتدا کې شروع د څه نه شوې ده د قیامت نه شوې ده نو دا څه شی دی دا قیامت دی او دا رښتونی دي و ان الدین او یقینا جزا لواقع کیدونکي ده د قیامت دا واقع کیدونکي دي والسماء او قسم دی په اسمان باندې ذات الحبوق چې خاوند د حسن دی قسم دی بس باندې په اسمان باندې چې خاوند د حسن دی بل معنا والسماء او قسم دی په اسمان باندې ذات الحبوق چې خاوند د لارو دی نو چې څنګه پزمکه باندې لارې دي هغې باندې انسانان او ځناور دي دکه شان په اسمان کې لارې دي خپلې د فرشتو خپلې لارې دي د رزق دپاره خپلې لارې دي مختلفې لارې دي ها والسماء او قسم دی په اسمان باندې ذات الحبوق چې دا څه شی دی خاوند د ښایست دی انکم چې یقینا تاسو لفی خامهای قول مختلف هغه وینا مختلفه کې ستاسو خبرې مختلفې دي یا بله معنا وکړه انکم یقینا تاسو لفی قول خامهای تاسو په یو وینا کې مختلفون چې هغه مختلفه ده د حق نه لرې وینا ده په هغې کې تاسو اخته یې نو هغې در باندې څه کړي دي یؤفکو اړولی شي عنه د هغې نه من هغه څوک افکه چې اړولی شوي دي نو د دې قیامت نه څوک اړولی شي هغه څوک چې هغه اړولی شوي دي هغه چې سمې پسې نه نو هغه ترې اړولی شي او چې کوم سمې پسې نو د قیامت په باره کې شکونه نه کوي نو انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبوق انكم لفي قول مختلف نو ګوره دغه وعده دا خو راتلونکې ده او الله رب العزت فرمایي چې داسې راتلونکې ده چې ته لا دا وې چې راتلې لا څه کې چې هغې کې ما فی القیامه په قیامت کې چې څه دي هغه هم پکې دي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره د ذرې د خیر او د شر حساب به هم پکې در سر کوي صرف راتلونکې نه ده داسې راتلونکې ده بل الله رب العزت فرمای هر کس په تعلیم یافته چې د قبر نه راپاسي ښه هر کس به پوهي اوس خو په لسم او دولسم کوه داسې په برم ځه او بیا چې دی نو څه نه ورځي اوس چې دی دې خوا پې دی دیني ډیګرۍ هم اخله بیا هم پې څه رنګ نه چړو کېږي خو هغه به داسې میدان چې څنګه د قبر نه روځي چې عملنامه ورکوي د نرزوی به پر لولي الله رب العزت به تې تپوس هم کوي پکې تپوس بم دی کوي په بارچه کې هلکه وایي زما فرشتو خو پکې څه غلط نه دي لیکلي د ځان نه وایي نه الله د ځان نه پکې څه نه دي لیکلي نو بیا به دی وایي چې یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها افسوس دی ما لره دا څه عملنامه ده ناشنا دا لا څنګه کتاب دی دی خو نه زما وړه ګناه پرېښده او نه یې غټه ګناه پرېښده نه یې وړه خبره پرېښده نه یې غټه پرېښده هر څه یې پکې نو بیا الله رب العزت فرمایي چې ګوره دی دا ورپسې رال چې انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو پس کې فقول مختلفه کې نو قول مختلفه نه څه مراد دی د دې درې تفسیر علما کرام کوي یو تفسیر دا دی چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې اقوال مختلف دي څوک وایي کاهن دی څوک وایي جادوګر دی څوک وایي شاعر دی څوک څه وایي څوک څه وایي څوک څه وایي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق تاسو قول مختلف دی او یا د دینه مراد قرآن پاک دی چې تاسو د قرآن پاک چې دی د هغې متعلق قول مختلف دی د قرآن پاک متعلق څوک وایي چې دا د شاعرۍ کتاب دی څوک وایي چې دا د افسانې دي زړې څوک څه وایي څوک څه وایي او یا د دې نه مراد چې دا قیامت دی دي به کل عام وي که نه اذا متنا وکنا ترابا وعظاما چې موږ مړه شو خاورې شو ایرې شو ختم شو نو بیا به لا پکې څنګه جمدي کېږو دا درې واړه ته مراد دی مختلف دا درې واړه تفسیر علماو لیکلي یؤفک عنه اړولی شي عنه د هغې نه من هغه څوک افکه چې اړولی شوي دي قتل الخراسون نو لعن الخراسون
قتلا قتل کړي شو الخراسون د ځان نه خبره کوونکي اټکل وشتونکي د ځان نه کیسه راولي لکه دا په دین کې راغلی دا اسلام داسې دی زما د عقل مطابق خپل خبرې پکې جوړي الله رب العزت فرمایي قتل الخراسون قتل شو څوک هغه اټکل کوونکي یا داسې وایي بل مفسر یې معنی کوي لعن الخراسون لعنت وکړي شو په هغه اټکل کوونکو باندې په توک خبره کوونکو باندې الذين داها کسان دي هم چې دوی فی غمرت په غفلت کې دي ساهون هیرون کې په غفلت کې پراته دي او هیره د تیار سدین من تیر دي او بیا پټکل باندې بس یو کیسه ولي الګا تور دې زنا مکوا بس د ځان نه ولي مرتا اورېدل نه دي دا خدا سي داسې ځان نه ول جوابات رو بس یو بس هیره کې به وي اسانه باندې په خبراخ کې اخته په غفور رحیم دي کنه بیا ته ور دی لګه د بل حق دی لاندې کړی دا حق ورکا کنه نو به دا خدا چل دا او ته زور باسم دا کوم اخره کې وای چې موږ ته په غفور رحیم نه لکه دا ته چې کوم ته په غفور رحیم یادې نو دا ته په دې معنی نه یاد چې کنه استاد هغه پر رحمت باندې ډیره بروسه ده دا ته په دې معنی باندې یادې چې استاد دې ګنا نه اوړې نه نو دا شیطانی جواز تا ځان لکتل هغه د لبړګي او خبره بس خسته کړی را ورنه کستا په غفور رحیم باندې دون عقیده مضبوطه را پکار دي چې ان دنیا کې څوک چا سره احسان کوي او داغه احسان مني چې او دې ما سردا دا کوي ته د الله رحمت مني ځان سره نو بیا داغه احسان بدله هلک په دې ور کوي چې داغه د احسان نه چرته مخناړي هغه د احسان نه چرته مخناړي بیا خو ته الله رب العزت ته نورم عبادت دی نه چې په دغه اړخ کمزوري نو معلومه دا شوله چې دغه احسان چې دی دا ته نه مني نو معلومه دا شوله چې دا ستا اسې په خوله باندې خبرې نو قتل الحراسون الذين دا هغه کسان دي هم فی غمرت چې دی په غفلت کې دي ساهون په غفلت کې هیرون کې دي یا پراته دي یسالون دي سوال کوي ایان یوم الدین چې کله د ورځ د قیامت دي سوال کوي چې ورځ د قیامت په کې لا کله ده نو یوم دغه ورځ هم په دوی باندې یوم هم په دغه ورځ به دوی علی النار په اور باندې یفتنون په فتنه کې اچول شو فتنه یو معنی ده یعذبون په دغه ورځ باندې با دوی لره علی النار په اور باندې یفتنون یعذبون عذاب ورکول شي د کافرانو له دغه ورځ باندې په اور باندې عذاب ورکول شي الله دې بچ کی الله وی ذوقوا وسکه فتنتکم هغه عذاب د دې خپل خبره هغه جواب د خپل خبره نو فتنتکم یو معنا په معنا د جواب دی نو وسکه فتنتکم هغه جواب د خبرو خپل چې دا سوي قیامت کله دی قیامت نشته خندا یو صبر سره دا جواب دی دا ښا ذوقوا وسکه فتنتکم عذابکم عذاب کل هذا الذی دا عذاب دی کنتم چې وې تاسو به په دې باندې تستعجلون په جلدې سره کوونکی پس جلدې سره وختونکی دا هغه عذاب دی تاسو به بار نه چې دا قیامت کله دی راځي نشه بس راوړه نو اوس په دغه عذاب چې دا سکه دا اوسکه هغه فتنه هغه عذاب چې تاسو باغې سره سوي په جلدې سره وختونکی وي اوس د دې په مقابله کې چې کوم نیکان دي الله هم دې پکې راوړي ان المتقین یقینا متقیان فی جنات په جنتونو کې بوي او عیون او په چینو کې بوي دا متقیان به بس کې وي په جنتونو کې بوي او په چینو کې بوي الله دې را نصیب کی اخذینا دی باغستون کې وي ما هغه سلرا آتاهم چې ور کوي به الله رب العزت دیوتا الله رب العزت چې دې ته ور کوي نو هغه لرا باغستون کې وي آخذینا اغستون کی بوی ما هغه سلرا آتاهم چې ورګي وی دي ته الله رب العزت ربهم رب پلیان رب د دوی انهم یقینا دوی کانوا قبل ذلك مخکد دینا محسنین نیکی کون کی یا موحدین دا الله توحید منون کیو ایک آقا الله رب العزت وی دي ته ودا نعمتونه زکه ملاویږي چې دی په دنیا کې سو د دینه مخکې نیکی کون کیو نو لکه سبب د دخول د جنت ته پر سو ګرځیدو عمل ګرځیدو نو عمل بکې ښا عمل مکوا خپل اسمه خوازو وېزه د مردان ته ورسم نه سو خو بکې کنه د کونډې زوی سو خو بوې سو خو کوا کنه ویخي پروژه کې چې د خپل غزو د کور ملاستی و د پروتي پروژه کې قرآن لخواله ناراضي پروژه کې خدای نه یادې پروژه کې د دین نه لري تختی پروژه کې چې ته تعلقات کټ کې د متقینو چې صفات ته پاک ذکر کوي نو پای کې یو صفت دار
یو ځای کې 9 که 11 صفات په یو ځای ذکر دی را بشي پای کې یو صفت دا دی چې متقیان خلک هغه دي چې دی با تعلق نه کټ کوي صله رحمی به کوي تعلق به نه کټ کوي او دا د نر زامن په روژه کې هم تعلق کټ کوي په روژه کې هم چاته دا نه وي چې ما ته معافي وکړه ټول عمر مې سر ظلم کړی ما ته معافي وکړه حتی خپل مور او پلار ته نه وي حتی خپل رور ته نه وي چې زیاتې ورسر کړي حتی خپل کور والا ته نه وي کور والا خاوند ته نه وي ولې ماحول ور نه یې جوړ الله دې د نیکۍ توفیق راکړي آخذین غستون کی دی ما حق سلرا آتاهم چې ورکوي دی طرف بوم رب د دوی چې ورکوي به دی طرف د دوی انهم یقینا دوی قبل ذلك محسن مخک د دین او موحدین کانوا دی قلیلا لک من الليل د شپینا ما هغه سيهجون نائمون خوب کون کی لګو د شپې نه خوب کون کی د شپې به لګ خوب کوخه دا متقیان خلقو د شپې به دون خوب نه کو زمونږ هم دا ډېر زیات متقیان دي خو ټول شپه نه کوي دروي خدای نه کوي کنه الله یې صفت بیان کړي وی کانو قلیلا و یقینا دی ډېر کم من الليل د شپې نه ما يهجون چې خوب به کولو ډېر کم بیخي خوب نه کو ټول شپه به دې غریبانانو چرته چې دې میچونو پسې ګرځي د پروژه کې مو کم ځای ټورنمنټ وته راځي چې سبا کې واخلو الګ راځي چې تاسو لګو راځي چې لډو لګو د غریبانانو خوب نه کوي الله وی کانو قلیلا من الليل ما يهجون ټول شپه غریبانان په ډپه باندې ناستي دا دې نه خلک خوب خو دې بهتر دی ولګو غپ مو لګاو دا غپ زمون غپ هم د شریعت په دایره کې اول زمانی بیا د نور غپ هم د شریعت په دایره کې پکاره بیا روزه او کو بیا دا غریبانان وای چې دا فیسبوک ته نه کړي بیګاله بیا خو ځان کدن دې چې راشي بیا سختی لګي کانو قلیلا ودی ډیر کم من الليل د شپې نه ما يهجون چې خوب به کولو نه دی موي زه خوب نه کوم وای د ماخامې روټه او نخرم ماسختن نه پس روټه وخرم بیا غب تا کینم و د شرازه خو مې کس نه لیدل ټول از مر سر غب نه لګوي ځکه چې زه ود پروتم ټیک ته ټول رسته ود پروت وي د شپې چې دینو وی خلې تیر کړه د عبادت ابا کی چرته ټیم لا الګ تور ته بیا وای سبق لا قران لا توجه ورکا احادیثو کې راځي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق و چې میاشت رمضان براله خاص کر بیا اخیری اشرم متعلق راځي خو د عام صحابه دا معمول چې میاشت رمضان براتله نو ای خپل کارونه د مخ کې نه ختمو مزداسنو چې ای بګنه پر رمضان کې د سره کار نه کو ضروری کار به کو خو نور کارونه به ټول د مخ کې نه ختم کړو او ملا به د عبادت لپاره وتړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق اسم ته عام راځو کې تاسو عبادت اورېدلې دي چې خپې مبارکي به دومره یعنی په ولاړه باندې دونه به ولاړه او چې خپې مبارکي به وپړسي دي د امت لپاره به سوال کو او مون په دې راځو شکو کې مون سکو ټول راستي دي نو ګرځا را ګرځا یا سبق قرآن پاک بس ځان ته یو مقدار چې مثال به تور زب یو ختم وکم نو که اوس دته درجه ډیر ټیم ملو شي دی بیا دا غینه سیوا نه وي دی زما وي د الله سره چې کوم لیکل هغه برابر شوی دی خو اوس دا زما ذاتی کار نه لګ اختیار ورته خدای پاک د الله وخت ترکو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اغتنم خمسا قبل خمس وی 15 سيزونه د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه په هغه کې یو دادی چې فراغت چې ته فارغی نو دا مخکې د مشغولتیا نه ته سو غنا غنیمت وګڼه چې ته مشغوله شي بیا به دا یو سی بار سبق کم نشي وي او بیا دک شان چې دی یو بکیدار د مشران ناشتي یو بکیدار چې ته ځواني دا مخ کې د سنا یعنی صحت مخ کې د بیماری نه چې دین دا سو غنا غنیمت وګڼه نو ست بیا مشران نه تاسو کې چې سړی بیمار شي یا په ځوانه چې سړی بیمار شي نو ټول ختم شو بیا چې سړی سونه کمزوري کیږي نو بیماری ورته متوجي کی ورته چې مخکې امام مجید ته کمنډه والی شو سوال شي یا اکرم کا کان تاسو کوئی وجه اوس خود لري دي اکرم کابل راځي چې خبره ده سره یا کاکا جی نه تاسو نو دا چې انسان باندې کله یوسین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې دا غنیمت وګڼه ها خیال نه دی وسونه څنګه مشران جګړه کوي دا دینه مخکې به چې سب یو سر کې ودرې دي کا به ورکړه بل سر ته نور وګڼه دا خو وخت په چا باندې راتی اوس نور ته په خبره دار چې به اوس په الله در باندې میاش راوستله نو په دې کې خیر عبادت له زور ورک په دې کې خزور ورک چې بیا داسې ټیم لړ شي چې ته بیا عبادت غواړي او په بدن کې دی بیا اک شان طاقت نه بیا ته غواړي چې صلات تسبیح کوم خو بیا نشي کولی بیا ته غواړي چې زه تهجد کوم بیا نشي کولی
بیا ته غواړې چې زه د قرآن پاک تلاوت وکړم خو بیا د نظر کار نه کوي، بیا د ذهن کار نه کوي، بیا د نیر شي قرآن پاک. ته شته ډېرو خلکو نه په ناظره زموږ د ملګري که نه قرآن د حفظ هیر کړي نو بیا وایي په ناظره هم اوس موږ نه شو ویلی، په ناظره هم نه شو ویلی. ګوره الله رب العزت فرمایي که نو چې خدای درله وخت درکړه نو بیا چې دی بیا بس ډېره توجه ورکړه. خدای دې کي اخو اختر راځي الله دې په خیر راولي او دې خو اته یو سپاره لومبې ویلي یو رکو دې ویلي خیر دې ویلي که دغه ثواب دا خو په روژه کې راغلی دې ثواب وشه او د دې نو وخت یعنی دا کم ټیم چې درته میلوی شوی دی دا د مشغولتیا نه مخکې غنیمت وګڼه. د را روانې روجې څه پته لګي ته پکې کار کې روزګار پکې بار بګیري دلته بګیري نوکرۍ کې بګیري بل څه انسان دې څه حادثه راله بل څه رال بل څه رال اوس د الله خدای وخت درکړی دی زور والله ورکړي الله یې توفیق راکړي. نو کوشش پکار دی ښه کانو قلیلا بعضې موږ کسان دوی ذکر کوه که نو مشرانو کې بعضې راشي موږ ته خو صرف الحمد وقل هو یاد نو الحمد وقل هو له ته زور ورکړه ته لا اله له زور ورکړه چې مخکې دې 1000 پیرې وي اوس یې 15000 پیرې وایه، مخکې دې 10 پیرې صورت قل هو وي اوس یې 300 پیرې وایه. الله یې توفیق راکړي. کانو قلیلا یقینا ډېر لږ من الليل د شپې نه ما یهجعون دي خوب کوي نایمون خوب کوي وبالاسحار او په سحر کې هم دوی یستغفرون څه کوي استغفار کوي. نو ګوره ما درله ویم دا ته ما بله زمې چې د متقیانو یو صفت دا دی چې دوی په سحر کې څه کوي سحري ټیم کې د پښمني په ټیم کې وبالاسحار او په پښمني کې هم یستغفرون دوی به استغفار کوي. نو ګوره دی خو خدای صفت ذکر کوي چې متقی دی او بیا وایي چې دی استغفار کوي د خدای نه طلب د معافی کوي. نو معلومه دا شوه چې دا ضروري نه ده لکه زمونږ د خاصه مونږ ټول له خیره چې کم یو نه تپوس کوي لکه تو زه خو دونه څه ګناه نه کوم پلانکي د خیال نه دی هغه څه نه کوي زه خو ډېر څه سم د خدای شکر دی. نو کل حزب بما لدیهم فرحون چې څوک په کم ګروپ کې دی په کم شي کې دی هغه ته خپل ځان ټیک ښکاري بل ورته غلط ښکاري چې په کومه ګناه کې څوک اخته دی د هغه والا ټیک ده خو بله غلطه ده. نو خبره داسې ده ګوره متقیان دي نیکان خلک دي خو بیا هم الله وایي چې معافي غواړي استغفار کوي. نو بایی چې ته هر څنګه بیا هم الله رب العزت ته توبه وباسه. الله رب العزت فرمایي که ډېر ګناهونه درنه شوي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه مه ناامیده کېږه. او د روجې میاشته صرف په دې مطلب د ظاهري څیزونو باندې مه دوکه کېږه چې ته مخکې به د سره نفل نه کړو جومات کې راشي دې ځای ښکاره مثال به ته 2 رکعته وکړې 3 وکړې 4 وکړې 5 وکړې 6 وکړې نه اوس چېرته دغه هم کوه دغه هم وکړه راشه خو چېرته پټ الله ته ودرېږه کور چېرته پټ ودرېږه مطلب چېرته بره وخېږه دغلته ځان له پټ ودرېږه الله ته دا خو موقع ده درته بیا به ته تهجد په ټول کال کې خدای شته سارې مونږ هم خواله نه راځي او دا درته اوس یو موقع ده نو الله ته پټه جړه وکړه یا څوک نه یا هغه ټیم چې دی راشه عبادت وکړه. دغه څیزونو کې مونږ کمزور یو که په ظاهره د خلکو مخکې خو زمونږ زړونه په شان د کاڼي دي یا خو خدای شته که زړه کم وایي هېڅ زړه کم نه وایي نو په ځان له شه چاته په زوره جړه راوله چېرته چې دې شکل د جړه والا جوړ کړه نو کار به سم شي. الله رب العزت تیره د توفیق راکړي. وبالاسحار هم یستغفرون او په سحر کې دې څه کوي استغفار کوي. نو کوشش د انسان کوي پوره استغفار دی وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأل التوبه نور دی مختلف دي او که صرف استغفر الله وایي دا هم صحیح دی ولکه که پوره ویلی شي ډېره ښه الله رب العزت دې د نیکۍ توفیق راکړي.